ته به نه مرسه یو پکې لیکلي دي وایي دا د پاکستان دشمن ځکه پاکستان جوړ کړي چا دې لپاره قربانۍ چا ورکړي دي دا روټي خلاص کوم چې ګډېږي دا ګډا والا خلک دې قربانۍ نه دي ورکړي که قربانۍ کړي دي هغه دې علماء کرامو کړي دي هندوستان او پاکستان هغه چې انګریز نه آزادېده نو قرباني چې ورکړې ده دا علماء دیوبند ورکړې ده د پیښور جرنیلی روډ نه واخله تر دلی چاندې چوکه پورې داسې یو اونه ونه وه چې په هغې کې یو عالم ځوړند نو پانسي شوی نو دا په ډېرو لوی قربانو باندې د عمل آزاد شوی دی دې کې د علماو وینې دي دې کې د علماو زمونږ د هغه زنانو د هغې عزتونه دي عصمتونه پکې دي دا دې دپاره نو جوړ شوی چې ته پکې ګډېږه او ته پکې شرابونه او کبابونه کوه دا دې دپاره جوړ چې دا ملک کې به د الله نظام د قرآن نظام وي هغه وخت کې نعره سوه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا د هغې نظام دپاره د عمل جوړ شوی دا د بل څه دپاره نه دی جوړ شوی خورونو زمونږ او ستاسو بدبختي دا ده چې تر ننه پورې پکې هغه نظام رانغی الله دې په خپل غیبي طاقت د دې عمل نظام د دې قرآن نظام وګرځوي رونو نو ما ته خو قرآن عظیم اورو یا هغه زمانه وه چې کله سوره رحمان نازل شو دا دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې ناست دی او صحابه کرام ورسره دي ای زما صحابه کرامو داسې به څوک وي چې د دې کفارو د دې میټنګ او جرګه شروع ده چې دا قرآن عظیم دا سوره رحمان ورته تلاوت کی نو ټول صحابه کرام اخو ناستی خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی اے د الله محبوبه دا کار به زه وکړم حضور ورته وی کینه دوباره بیا ورته وی صحابه کرامو ته چې داسې څوک به چې دی به لاړ شي او دغه اسم لحال په دارالندوه کې به دا سوره رحمان تلاوت څوک وکړي نو بیا عبدالله ابن مسعود په دویم ځل پاڅېده حضور ورته وی کینه په دریم ځل چې بیا حضور اعلان وکړ چې څوک به داسې چې هغه لاړ شي نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه په دریم ځل بیا پاڅېده حضور پوه شو چې بس همده دا قصد او اراده کړې ده نو ورته یې ویې زه لاړ شه اوس د کفارو منځ ته ورتل دا ډېر لوی مشکله خبره وه دی لاړو ابو جهل اخو ناستو په هغه ځای باندې چې کوم سپیکري نو هغه ځای ته ورغې او هغه اوچت ځای ته وروخته او شروع یې وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان دا قرآن عظیم تلاوت شروع کو خو چې دې ته ورسېد فبأي آلاء ربکما تکذبان وی ابو جهل ورغه او دا غځای نه ښکته راوغورځو او ښکته ورپسې راکوز شو دوه ټوپې پې ووال دا خوله او پوزه د وینو ډکه شوه خو چې هغه ترې وروسته شو دی بیا ودرېد او دا قضیه نه یې شروع کړ کوم ځای کې چې بند کړی قرآن عظیم هغه دوباره بیا راغی او رامنډه کړې پې کله لتې ورکوي کله یې په سکونو باندې وایي بیا یې په ځمکه راوغورځو چې بیا ستړی شو پاڅېد همدغه ځای نه بیا قرآن عظیم شروع کو تر دې حده پورې چې ابو جهل په والو باندې ستړی شو نو چې کله په والو ستړی شو هغه ته کېناستو وایي دا لیونی دې پرېږده چې وایي نو الې بند کړه تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام چې په دې باندې کله قرآن عظیم دغه صورت ختم که نو دا هغه ځای نه را روان شو دواړو جهانو سردار له راغی ډېر خوشحاله دی
ور په وینو باندې څومره تکلیف ورته ورسېده والې وخوړه قسمه قسم تکالیف ورته ورسېده لیکن ډېر خوشحاله دی دواړو جهانو سردار ته ویې د الله محبوبه ستا کوم حکم چې هغه ما سر ته ورسو هغې په دې خوشحالېدله نو ورته ویې راځه چې څه نه یارېدم هغه مو وشو که نه ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه کې څوک نو خاندان یې نو هغوی ته دا یره وه چې دې ته به تکلیف ورسي یاسې نه مړې نه کړي او کم چې خاندان والا خلکو نو د هغې نه به یېرېدل چې هسې نه که ده ته مونږ څه ووایو نو سبا مونږ ته څه ونه وي دغه خاندان خلک نن الحمدلله دغه پابندي په ما تا باندې نشته لیکن نن مونږ قرآن عظیم هغه ګورې مسلمانانو بیخي پرېښودی دی نن په قرآن عظیم په دې تاخونو کې پروت دی په المارو کې پروت دی لستلو والا څوک شته نه ان دا ماشومان الحمدلله دا ماشومان د الله ټول کامیاب کی دا زمونږ د دین دا ډېر لوی بزغلی دی دا ماشومان د قرآن عظیم سره د دې تعلق جوړ کې جماعت ته رالیږئ مدرسې ته رالیږه دا به ستا دپاره هم خیر وي او د دې ماشوم دپاره هم خیر دی موبایل ورله مه اخله نن ټول مصیبت په دې جوړ شوی دی چې ماشوم ویله لا د خبرو نه وي په موبایل باندې عادت شي او بیا ورته دغه ګیمونه پکې راړولې وي قسمه قسم خرافات پکې وي او بیا بعضې ګیمونه پکې داسې دي چې ګوره هغه سړي د ایمان نه خلاصېرو هغه پبجي یو ګیم پکې دی هغه بړوان دی ځې ټوپک به رااخلې بت به راځي هغې ته به سجده کې نو چې د هغې ته یې سجده نه یې کړې روان دی تتلی نه شي بیا د بیت الله شریف د هغې نقشه به درله راشي چې په هغې دې ډز نه یې کړې روان دی نه چې تا بت ته سجده ولګوله او تا بیت الله شریف باندې ډز وکړه نو دا راته وایي چې زما ستا هغه ایمان به کوم طرف ته ځي برای خدا دې اولاد له د دې په ځای باندې چې تا ورته موبایل ورکړی دی د دې په ځای ورته قرآن عظیم پکې واچوه چې د هغې تلاوت وکړي دا ښه کار هم کوي او بد کار هم کوي زما دا ژبه ده زه پې قرآن او حدیث ویم دا لو مزیداره ژبه ده او که په دې باندې کنزل کومه او غیبت پې کومه او یو بد رد پې ویمه نو دا خرابه ژبه ده د هر څیز دوه روخه دي خراب هم دي خو مونږ هغه ښه پرېښودي دي او خراب طرف ته ځو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو آخره خاتمه په ایمان کې نو دا قرآن عظیم ختم ستاسو په دې جماعت کې وشو الله دې دا قرآن عظیم دا ختم تاسو ته مبارک کی او دې سره دې الله مینه او محبت پیدا کی د دې ذمہواری د دې قرآن الله غشته ده یعنی حکومتونه هغه کوشش کوي چې موږ دا قرآن ختم کړو لګیا دي او نن قادیانیت هغه ډېر لوی په زور شور کې لګیا دی چې هغه د ستا او زما د ایمان د ختمېدو ذریعه ګرځي چې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې زمونږ او ستاسو آخرنی پیغمبر دی دا څوک دی هغه ته څه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خدا ګوره خاتم النبیین دی څه دی دی خاتم د پیغمبرانو علیهم السلام دی دغه سلسله دغه کړی د پیغمبر هغه په ده باندې ختمه شوه نن چې علماو کمې قربانۍ ورکړې وي او ستا آیین هغه ستا د ملک آیین کې دا لیکلی دی چې دا خاتم النبیین څوک نه مني دا سړی کافر دی او دجال دی او لعنتي دی نن خلق لګیا دي د هغې دپاره کوشش کوي چې موږ دا ختم کو الله دې دغه خلق نیست نابود کړي نو دې مولیانو تاسو هسې بې څه ستړي کړی دا دونه عمر نو دا راته ووایه وروڼو چې تا دا د څوارلسمې صدۍ دا خلق ښه پوهېږي او که نه صحابه کرام د حضور په عمل باندې ښه پوهېدل څوک پې پوهېدل صحابه کرام د حضور په اعمالو باندې په هغې باندې ډېر ښه پوهېدل دا ډوډۍ خلاص اوس راپاسېده وي دا سنت نشته وایي ما ته دې څوک ثابت کړي نو دا ټول عمر دا مسلسل را روان دی
علماء درته ویلي چې دا کوي او د دې په یو سجده باندې الله څومره نیکۍ ورکوي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رمضان المبارک دا تراویح هو په یو سجده باندې الله تعالی 1500 نیکۍ زما ستا په نامه اعمال کې لیکي او یو په دې سجده باندې په جنت کې یو محل ورکوي چې هغه محل 80,000 د هغې به دروازې وي. څومره؟ 80,000 دروازې دي او بیا په هر دروازه کې به یو ناشنا د سرو یاقوتو محل جوړ وي. مړه مونږ خو چې دنیا کې یو کمره جوړو نو په هغې څومره تباهي شي. بیا خلکو پسې ګرځي یاره نن مې ما خو هسه چې و هغه مې ولګول اوس قرض راکړه څوک وي پلسترې پاتې او څوک دروازې پاتې دي او څوک یو څه پاتې دي او دا دومره دا په یو شپه په یو سجده ماته الله تعالی راکوي او د هرې سجدې په عوض کې په دې رمضان المبارک کې الله تعالی دله په جنت کې یو اونه دغه ورکوي چې هغه ونې نه یو اس شروع چې 1500 کاله کې به د هغې هغه سوري نه بهر نه شي. نو دا څومره قیمتي اوقات دي او بعضې پلیتان وایي مړه دا پکې چاره اوسي.